बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। दे लेक्चर के ममुंगा इंशाल्लाह द क्लास 10th द केमिस्ट्री द एसिड बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर लास्ट टॉपिक को چې هغه د ټایپس اف سالټس. نو فرست ټایپ اف سالټ چې مونږ کوو نو هغه ته ویل کېږي نیوټرل سالټس او بل نوم ورته هم ویل کېږي نارمل سالټس. د دې ډیفینیشن سره the salts formed when a hydrogen atom of an acid is completely replaced by a metal ion or a group of atoms behaving like metal ions are called neutral salts. هغه salts چې په هغه کې د acid کم hydrogen چې کم دی هغه metal ion مکمل replace کی نو هغه ته ویل کېږي نارمل سالټ یا ورته ویل کېږي نیوټرل سالټ. او بل پوینټ په دې کې دا دی these salts are formed by strong acid and strong bases. دا salts چې کوم دي دا په هغه نیوټرلایزیشن ریاکشن کې جوړیږي په کوم کې چې strong acid د strong base سره ریاکشن وکړي. موږ مخکې نیوټرلایزیشن ریاکشن ایکسپلین کړی دی، تاسو هغه مخکې ویډیو کې کتلی شئ چې هغه ریاکشن چې په هغه کې اسید د بیس سره ریاکشن وکړي او سالټ او واټر فارمیشن په هغه کې وشي نو هغه ته ویل کېږي نیوټرلایزیشن ریاکشن. نو دا د سټرانګ اسید د سټرانګ بیس په منځ کې چې کوم ریاکشن وشي په هغه کې کوم سالټ جوړ شي نو هغه ته ویل کېږي نیوټرل یا نارمل سالټس. ایگزامپلز لیکو، ایگزامپلز به ولیکو تاسو ته کلیر ښکاري. examples دا دي NaOH plus HCl NaCl plus H2O. دا بیس دی، سټرانګ بیس دی دا او دا سټرانګ اسید دی. نو کله چې دا دواړه ریاکشن وکړي نو د بیس چې کوم میټل آین دی دا یو دا میټل آین دی، دا د اسید دا هایدروجن مکمل ریپلیس کی، کمپلیټ ریپلیس کی او ختم کی. نو که تاسو خیال وکړئ دلته په NaCl کې مونږ ته د هایدروجن په ځای سوډیم په نظر راځي نو دې ته ویل کېږي نارمل سالټ. مونږ به څنګه پیژنو؟ یو خو سټرانګ اسید او سټرانګ بیس په ریاکشن وکړي، دویم د بیس چې کوم میټل آین دی هغه به د اسید هایدروجن کمپلیټ ریپلیس کی. نو که تاسو په پیپر کې MCQs کې راشي او نشئ پیژندلی نو اسانه خبره دا ده چې تاسو به د سالټ فارمولې ته ګورئ چې کله تاسو ته په هغې کې H او OH نه ښکاري، صرف H او OH ته باري او فارموله کې نه H نه OH نو دغه به ستاسو سره نارمل سالټ وي. سیکنډ ایگزامپل ته وګورو KOH plus HNO3 دې ته ویل کېږي پوټاشیم هایدرو اکساید، دا سټرانګ بیس دی. دې ته ویل کېږي نایټریک اسید HNO3 دا سټرانګ اسید دی. کله چې دا ریاکشن وکړي نو د پوټاشیم هایدرو اکساید پوټاشیم چې کم دی دا از ا میټل آین په شانته کار کوي، دا د اسید دا هایدروجن کمپلیټ ریپلیس کی. نو دې نه جوړ شي KNO3 plus H2O. نو د اسید هایدروجن کمپلیټ ریپلیس شو نو لہذا پوټاشیم نایټریټ د دې نیم دی پوټاشیم نایټریټ. په دې کې مونږ ته نه H ښکاري نه راته OH ښکاري نو دا به زمونږ سره نارمل یا نیوټرل
salty. نو د اگزامپل نه به تاسو ته دا کلیر شوي هغه سالټ چې هغه کې د میټل آین چې کوم دی هغه اسید هایدروجن کمپلیټلی ریپلیس کی او د هغې سره سره په دغه ریاکشن د سټرانګ اسید او د سټرانګ بیس په منځ کې نو دغې ته ویلی کېږي نارمل سالټ. تاسو به پیژنئ څنګه د نارمل سالټ په فارموله کې به مونږ ته ایچ او او ایچ چې کوم دی هغه په نظر باندې نه راځي. اوس مونږ سیکنډ ټایپ آف سالټ کوو هغې ته ویلی کېږي ایسیډک سالټ. سیکنډ ټایپ آف سالټ مونږ اوس ډسکس کوو چې هغې ته ویلی کېږي ایسیډک سالټ. دا کوم سالټ دی؟ The salt formed when hydrogen atom of a polyprotic acid is partially replaced by a metal ion is called acidic salt. هغه سالټ چې په هغې کې د پولیپروټیک اسید هایدروجن اټم چې کوم دی هغه پارشلی ریپلیس شي، مطلب کمپلیټ ریپلیس نشي او هایدروجن چې کوم دی هغه پاتې شي، نو دغه سالټ ته ویل کېږي ایسیډک سالټ. پولیپروټیک اسید مونږ مخکې ایکسپلین کړی دی، هغه اسید چې هغه فر مالیکیول مور دین ون هایدروجن آین ورکوي په سولوشن کې، نو هغې ته ویل کېږي پولیپروټیک اسید. سیکنډ کرایټیریا د دې ټایپ سالټس لپاره دا ده د ټایپ آف سالټ this type of salt is formed by strong acid and weak base. دا سالټ چې کوم دی دا به strong acid او weak base چې کله ریاکشن کوي نو هغه سالټ چې کوم دی هغه به زموږ سره ایسیډک سالټ دی. اگزامپلس ته ګورو. اگزامپلز زموږ سره دی H2SO4 plus KOH. دا چې کله ریاکشن وکړي دا ورکوي KHSO4 plus H2O. دلته H2SO4 چې کوم دی کې مونږ ته دوه هایدروجن په نظر راځي، نو دا چې کوم دی پولیپروټیک اسید دی دا فر مالیکیول مور دین ون آین ورکوي، نو دې کې ون هایدروجن چې کوم دی هغه به دا میټل د بیس چې کوم دی دا به ریپلیس کی او یو هایدروجن په فارموله کې پاتې شو. مونږ ته دا د سالټ فارموله ده پوټاشیم بای سلفیټ دی ته وایي پوټاشیم بای سلفیټ. تاسو ته مخکې ما ایکسپلین کړی چې کوم کې اچ راځي نو هغې لپاره موږ بای لفظ استعمالو، نو یو هایدروجن ریپلیس شو او یو پاتې شو، نو دا قسم سالټ ته بیا ویلی کېږي ایسیډک سالټ. تاسو به عام پیژنئ څنګه هغه سالټ چې د هغې په فارموله کې تاسو ته اچ په نظر راځي نو هغې ته ویلی کېږي ایسیډک سالټ. سیکنډ نمبر اگزامپل چې موږ وګورو H2CO3 plus NaOH. نو دې نه جوړیږي NaHCO3 plus H2O. دې ته ویلی کېږي سوډیم بای کاربونیټ. که تاسو فارمولې ته غور وکړئ نو یو هایدروجن تاسو ته ښکاري، نو دا سالټ زموږ سره ایسیډک سالټ شو. دا مونږه KOH او NaOH په سټرانګ بیسس کې راځي، خو دلته دا ویک بیس کې ځکه کنسیډر کېږي چې دلته د دې سره چې کوم اسید دی نو هغه پولیپروټیک اسید دی او د دې چې کوم بیس دی نو دا مانو اسید بیس دی. مانو اسید بیس مونږ مخکې ویلي دي هغه بیسس چې هغه فر مالیکیول یو OH آین ورکوي، نو دا قسمه سالټ چې په هغې کې د اسید هایدروجن میټل آین کمپلیټ ریپلیس نه کی او د سالټ په فارموله کې موږ ته اچ په نظر راځي، نو هغه قسم سالټس ته ویلی کېږي ایسیډک سالټس. اوس تھرډ ټایپ کوو هغه د بیسک سالټس. اوس مونږ د سالټس تھرډ ټایپ ډسکس کوو چې هغې ته ویلی کېږي بیسک سالټس. The salt formed
when a hydroxide ion of a base is partially replaced by negative ion of an acid is called basic salts. هغه salts چې په هغې کې کله acid base reaction وکړي نو د base چې کوم hydroxide یا OH ions دي هغه partially replace شي total replace نشي نو هغه salts ته ویل کېږي basic salts او د basic salts په فارموله کې به موږ ته OH په نظر راځي. Second دا دی چې basic salts are formed by poly acid bases only. هغه bases چې هغه poly acid bases دي نو هغه صرف basic salts جوړي. poly acid bases موږ مخکې explain کړي هغه bases چې هغه per molecule د یو نه سیوا یا more than one OH یا hydroxyl ion په واټر کې ورکوي نو هغې ته ویل کېږي poly acid bases. examples زه دې کوم نو example سری example number 1 زمون سره ده CaOH whole 2 plus HCl دا چې reaction وکي CaOH Cl plus H2O دا کیلشیم هایدرو اکساید دی که دلته مونږ وګورو نو مونږ ته 2OH په نظر راځي دا په 2 باندې ملټیپلای کیږي نو دا زمونږ سره پولی ایسډ بیس شو. دا چې کله د دې ایسډ سره ریاکشن کوي نو یو نیگیټیو آین دا چې کوم د ایسډ نه راځي نو دا به یو OH ریپلیس کوي یو به پاتې کیږي نو مونږ ته په دې سالټ فارموله کې یو OH په نظر راځي نو دې ته ویل کېږي بیسک سالټس. کم سالټس بیسک سالټس دا هغه سالټ دي چې کله پولی ایسډ بیس د ایسډ سره ریاکشن وکړي او د بیس هایدروکساید یا OH آین کمپلیټلی ریپلیس نشي او د سالټ فارموله کې موږ ته OH په نظر راځي نو دغې ته ویل کېږي بیسک سالټس. سیکنډ اگزامپل لیکو MgOH whole 2 دې ته ویل کېږي میګنیشیم هایدرو اکساید دا چې د HCl سره ریاکشن وکړي دا ورکوي MgOH Cl plus H2O. په دې فارموله کې د HCl کلورین چې کوم دی نیگیټیو آین دا یو OH ریپلیس کی او یو پاتې شي دلته موږ ته سالټ په فارموله کې په نظر راځي یو OH نو دا قسم سالټ چې کوم دي دیتا بیسک سالټس ویل کېږي هغه سالټس چې په هغې کې د بیس هایدروکساید آین پارشلی ریپلیس شي ټوټل ریپلیس نشي نو هغې ته ویل کېږي بیسک سالټس او دا پولی ایسډ بیسز چې کوم دي هغه بیسک سالټس پریفیر کوي. بل آسان پہچان مونږ دا کولی شو چې د پولی د بیسک سالټس په فارموله کې به مونږ ته OH په نظر راځي نو کایندلی تاسو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو.